ربیع الاول مبارک میاشت ډیره ښایسته میاشت ده د محترم. په دغه میاشت کې د نبی علیه السلام پیدایش شوی دی او په دغه میاشت کې نبی علیه السلام د دنیا نه تشریف واپس وړی دی. د نبی علیه السلام په تاریخ پیدایش کې اختلاف دی د علماو. بعضې فرمایي چې په نهم، اتم، دولسم، پنځلسم، اوولسم هم شته. دا مختلف اقوال دي، خو لیکن د نبی علیه السلام په یوم پیدایش کې اختلاف نشته دی. نبی علیہ السلام چې په کوم تاریخ پیدا شوی دی کنه په کې امت اختلاف کړي، څوک چې په لسم او په نهم او اتم او پنځلسم او ولسم، لیکن چې په کوم ورځ پیدا شوی دی په کې اختلاف نشته. هغه مسلمه خبره ده چې د پیر پر نبی السلام دنیا ته تشریف راوړی دی او د پیر پر واپس د دنیا نه تشریف وړی دی. په دې کې اختلاف نشته. نو ځکه د نبی علیہ السلام نه تاسو شو چې د الله رسول ته د پیر پر روزه ولې نیسی اجازه ذکر او جن سما چې د پیر پر ورځ الله پاک فرشتي را کوزي اسمان ته را لېږي او د انسانانو اعمال د پیر په ورځ چې کوم دی الله ته پیش کیږي. نو زه غواړم چې زما اعمال الله ته په داسې حالات کې پیش شي چې زه د روژې په حالت کې یم. صحیح ده جی. او بیا یو ځای کې نبی سلام دا هم فرمایلي چې زه د پیر په ورځ ځکه روژه نیسم چې د پیر په ورځ زه پیدا شوی یم، زه د خپل یوم پیدایش باندې روژه نیسم. دا دواړه اقوال شته، خو لیکن په 12 تاریخ باندې د نبی علیہ السلام ورځ مناول دې کې اختلاف دی. څه دی جی؟ اختلاف دی. د پیر په ورځ روژه نیول اوس خلک په 12 باندې روژه نیسي کنه جی، او دا غني سنت چې دا د نبی سلام سنت نو دا غلطه ده. 12 تاریخ باندې اګه د پیر راځي، اګه د منګل راځي، اګه هر سره راځي، دا غلطه ده. د پیر په ورځ باندې هر پیر نبی سلام روژه نیولې ده، ته هم هر پیر روژه ونیسه. او بیا چې کوم دی میلاد النبی مناول، میلاد وای د میلاد معنی نه ورځي خلکو له میلاد النبی دی ویل ده. میلاد وای پیدایش ته او نبی د نبی علیہ السلام پیدایش او سره بل لفظ اضافه کړی دی عید میلاد النبی. په اسلام کې د دې تصور نشته. د نبی علیہ السلام د زمانه نه واخلا تر نن تاریخ پورې امت مسلمه په دې خبره باندې اجماع ده، اجماع متفق دي د نبی علیہ السلام ورځ چا هم نه منو کړي. نه حضرت ابوبکر منو کړی دا ولې موږ هغه غټ عاشقان یو، نه حضرت عمر منو کړی دا، نه حضرت عثمان، نه حضرت علی، نه بل. صحیح ده جی. د نبی علیہ السلام ورځ مناول یا د یو پیغمبر ورځ هم مناول په اسلام کې نشته دی. او کسو کې مناوي دغه مشابهت عیسایانو سره راځي، لکه چې عیسایان د عیسی علیه السلام ورځ مناوي او 25 دسمبر مناوي چې په 25 دسمبر باندې د خدای زوی شوی نعوذ بالله عیسی علیه السلام. چې څوک د نبی علیہ السلام د ورځ مناوي دغه مشابهت چا سره راځي؟ عیسایانو سره راځي. او بعض خلک مونږ پنده کې بوسیدو، مونږ کورو اسلام آباد کې سبق ویلو الته چې کوم نه د ربیع الاول په اول تاریخ باندې خلک کور په کور باندې ګرځیدو او چاندې به غونډولې یاره په مخام له جمعات محفل کو د نبی علیہ السلام عید میلاد النبی او مناوو چاند راکا جواب ولا چاند ورکا ګوري مولوی سے پوسټر کې بچ کم دې جما غړ نوم لیکا مولوی سے ان شاء الله به فکر اوسه ټول محفل بزاو کوم خو په پوسټر کې جما غړ تصویري نو بیا د پوسټر کې د تصویر راو ګیره به نه وا او لاندې وسلی کړو عاشق رسول دی ته ګیره نه وي. عاشق رسول خو هغه ته چې د نبی علیہ السلام په سیرت باندې په سنت باندې ځان قرباني. بدیره د لوګو کې مختلف خرافات کیږي کې جوړ کی مسجد نبوی گنبد خضرا په جوړه کی او بیا چې کوم د شپې په چاړه راکاږي د انسانيت ته دا سړي توپ دی. گنبد خضرا جوړه کی په چوکونو او پروډونو باندې ګرځي، دا د نبی سلام د گنبد خضرا توهین دی. سده جی توهین دی. بهرحال موږ دانو چې بریلیان دا کوي چې هر څوک دا کوي، اګه بریلیان نه کو دیوبندیان دي او که اهل حدیث ته هر څوک دي، بهرحال دا غلطه طریقه ده. صحیح ده جی. او اکثر په بریلیانو کې دا شی رایج ډېر زیات او دې شی د موږ ځانو ساتو. باقي کیر پخوي، روجي پخوي، الوا پخوي، هر ټایم پخوي، صرف بریګلو کې مو پخوي، مال هم وروړي کله نه کله. هغه شی باندې کوي مولوی صاحب د چکم دی یو مرشم کیر وروړو او لوخي کې کیری ولا وروړو اخیر خراب مولوی صاحب هغه د خورین دغه لوخه دیوال له روبه وړو اما شوم په جلاس وي مولوی صاحب لوخه د علامات کو کیر دې په دیوال وته پلو ویولې جاړي ولې دې لوخه کې به مچکم دې مور په شو ته با چولي کو دروازه یو غو دې کیر خراب وروړو او بل دې په شو په لوخه کې وروړو روړی هر ټیم په خوي کیرونه واګانی روجي هر ټیم په خوي ته ماتم روړی خپل خوري او په بچو